دلته موجود مشران ځوانان او ګلالي ماشومان ټولو ته سلام او احترامات. دا تقریرونه خو موږ نور کلم کوو په جلسو کې او په سټرایکونو کې په څه کې خو دا نننۍ غونډه چې کومه ده نه الله ګواه دی دا ډېره د خوشحالۍ ده. دا زموږ دپاره یو نوې تجربه ده، یو نوې ځکه چې زموږ په دور کې مطلب دا دی چې دا سوچ او دا فکر نه دی شوی. د کتاب څخه تړلی ډاکټر صابر یو شعر دی وی نوې نظر نوې نصاب غواړي، نننې ژوند نننې عقل فکر، نوې نظر نوې کتاب غواړي. او د خاموشۍ په تقدس ایمان لرونکي خلک لړزېده غواړي، استراب غواړي. او یو سړي ځان ته ملامت ونه ویل، خلک د نور احتساب غواړي. دا ارشاد زمونږ ما کې چې پیدا شوی دی نه دا د الله پاک یو رحم او نعمت دا دی چې د مثال په طور په علمي کارونو کې د ډېرې خوارانې مې که مثال په طور باندې مشاعري او په کتاب په اهمیت باندې هغه خبره وکړه. ورونو کتاب داسې څیز دی د په دې خبرو کې دا وویل وجود مري کرکټر نه مري. کتاب چې کوم دی نو د متبادل هیڅ نشي کېدی، نه مثال په طور فیسبوک کېدی شي، نه مثال په طور باندې که دنیا ډېره جدید شي خو بعضې څیزونه چې کوم دی د هغې اهمیت نه ورکېږي. لکه موږ که مثال په طور په فیسبوک باندې ته څیز ګورې نو هغه ډېر څیزونه غواړي. مطلب دا دی چې بجلي غواړي، بیا مطلب هغه یو ټیمه پورې ته دغه کتلی شي، دا بل چاته ورکول ګراني. او کتاب یو موجود او یو قایم څیز دی که کوم سړي سرچ کړی، خواري کړي، غور یې کړی، فکر یې کړی او څنګه مطلب دا دی د هغه د عقل د منتقلۍ او مطلب دا دی د زه وایم چې د پریکټیکلي او د تیوریټیکلي د دواړو پوهې د ذریعه چې کومه ده دا کتاب دی. د کتاب مینه ډېره تبدیلي راولي او په دنیا کې کتابونو انقلابونه راوستي دي. اوس که مثال په طور یو خبره موږ داسې کومه زه په هغې تفصیل وایم نو بیا خبره اوږدېږي. یو ټکې ترالو چې دا کم کار دلته موږ راټول شوي د دې مقصد څه دی، دې سوچ څه دی او دا څه کار دی. دا د دې علاقې تعلیم یافته ځوانانو دا سوچ او فکر کړی دی چې د هغې ارشاد پښتون مشر دی چې دلته د یو کتابکور لایبرري د فرمان دلی د هغې ذمواري اخیستې ده. د هغې ذمواري دا چې هغې له مثال په طور کمره کوټه سازول، هغې له المارۍ سازول، د هغې پالنه که مثال په طور باندې څوک کتاب ویسي د هغه نوم ځان سره ولیکي او بیا په کار دا ده چې هغه سړی کتاب وګوري او یو کتاب یا تقسیم کړي. لکه اوس د محترم او ارواخاد مولانا صاحب خانزیب کتاب چې دی مطلب دا موږ تقسیم کو دې له ټیم ورکو او وویو چې دا وګورو هر سړی او بیا د هغې دپاره یو ورځ مقرر شي او بیا په هغې باندې موږ مثال په طور باندې په یو دغه پرې وکړو یا چې په کار دا ده چې له یو بل نه پوښتنه وکړو تا دې کې څه وکتل، سوالونه په یو بل باندې وکړو، د یو بل نه مطلب دا دی چې ځان په دې باندې پوه کړو. زه دې ناستو کسانو ته وایم چې دا د دې علاقې هغه کریم دي، هغه خلک دی چې دا په جرګه جلسه جنازه اجره جماعت کې موجودي. نو تاسو به دې کې ډېره په ایماندارۍ باندې مثال په طور باندې خپل کردار لوبوئ او دې ته به دا واړه چې کوم دي دا ناس موجوده هلکان چې دي په کار دا ده چې د دوی فکر دې ته راوګرځوئ. په دې زمانه کې چې د روپو او قصو قطارو نخرو فیسبوک او د دې دور دی، په دې وخت کې داسې سنجیده کار کول، داسې عمل کول، دا مطلب دا دی د دې قام د دې علاقې د دې ولس یو ښایست دی. په دغه عمل او په دا کار باندې زه تاسو ټولو ته سلوټ کوم چې مثال په طور باندې دې بارګین دې دکان ته څوک راځي او دا ویني نو تاسو دا وګڼئ چې بعضې څیزونه د فخر، بعضې څیزونه د هغه د سړي د برترۍ او د سړي د لویوالي هغی نو زه وایم چې د دې نه بل غټو مهذب لویوالی چې تا په ځای کې مثال په طور لایبرري یا مثال په طور باندې ستا د کتاب څه دغه دا واسطی ته د کتاب پالنه کې د کتاب څه شوق لري نو ښکاره خبره ده چې در شي نښې پتې کوم ځای کې کوم دنیا کې عظیم انسان هغه دی چې هغه دا ووایي چې ما پویه کا. تر ټولو مطلب دا دی چې دا د قابل او د احترام قابل دی چې کوم سړي ویل چې ما ځان پویه کول غواړم
ما پوهه کا د دغې خبرې دپاره مثال په طور باندې دا لایبرري سازه شوې ده. نور ډېر مطلب دا دی چې محترم او قابلان خلک نه پیژني دا یې تا نه ورک کړي ځکه چې په نصاب کې نشته. په نصاب کې مطلب دا دی چې دغه وکړ دوکړ پمبا پورې قیصه ده ټول دروغ دي. خدای دې معافي وکړي منګه په مشرط علوم کې ډېر زیات دروغ دي په خدای خیر وکړه. نو دا کتاب چې کوم دی چې یو سړی تعلیم یافته نو په کار دا ده ته دا پته چې زه په کوم وطن کې اوسېږم دې وطن کې زرعي ځمکه څومره ده دې کې کم فصلونه پیدا کیږي دې کې سیندونه څومره دي دې کې غرونه څومره دي دې کې معدنیات څومره دي. دا مطلب دا دی د خدای پاک د طرفه غریب پیدا دی. سړی خو په دې باندې پوهې که نه چې زه د خدای پاک د طرفه په یو جنتي وطن کې پیدا یم. خدای پاک ماله داسې ابو هوا را کړې ده زرعي ځمکې را کړې ده مطلب دا دی داسې علاقې راله را کړي دي. خو زموږ ژوند په جنتي وطن کې ډېر بدبخته او ډېر زیات خراب او د ډېرو سختو او ستونزو سره مخ دی. وجه دا ده چې زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار نشته دی. په دغې باندې مولانا صاحب خبره کړې ده او داسې خبره کړې ده چې د تاریخي ویسه ده دا ډېر ښه کار دی ډېر ټیک کار دی نور ډېر قابل خلک دي هغوی به مطلب دا دی خبره کوي. نو څوک چې مثال په طور باندې داسې کار کوي زموږ دا ایمانی او زه به فرمان دي ته دا د ډاکټر زیار دا شعر ډالۍ کړم ارشاد خان ته فرمان ته د ټیم ته ټولو ملګرو ته وایي ذاتي غرض مې نشته په نظر کې که څوک وایي زه پې هر رنګه قسم خورم ما خوړلې د پښتو د سره نه ده زه چې خورم نه همیشه د پښتو غم خورم. ډېره مننه زما خبرو ته م غوږ کېښود.